أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة أنبياء واللسم سبارة آيات نمبر 7 وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اصل كتاب مشرکین مکہ د دې قول جواب الله تعالی ذکر کو چې دیوی هل هذا الا بشر مثلكم دیوی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا استاد په شان دی بشر دی استاد په شان دی انسان دی او دې دعوت نبوت کوي نو چې دې پیغمبر دی د باندې جبرئیل علیہ السلام وحی راوړي نو دا لا څنګه چل دی خو زمونږ استاد په شان دی انسان دی خوراک کوي اسکاک کوي اغستل او خرڅول کوي بازار ته ځي او راځي نو دا پیغمبر نه دی په دا جادو دی دا کلام جادو والا کلام دی الله تعالی دا هغه جواب وکړو چې د دینه مخکې څومره انبیاء علیهم السلام تیر شوي دي نو دا ټول انسانان او دې کې راز دا دی ګوره انسان الله تعالی داسې یو مخلوق پیدا کړی دی چې د دې انسان نه پیرې پیدا حاصلولی شي او انسان دې پیدا حاصلولی شي لومبۍ خبره خدا ده چې د مشرکین مکه و دا اعتراض چې نبی علیه السلام خو بشر دی انسان دی نو زمونږ استاد په شان دی انسان دی د باندې څنګه جبرئیل علیه السلام راځي پکار ده چې دا یو فرشته وي نو الله تعالی دا غي جواب وکړو خو یې دوه خبرې دي ګوره دا فرشته چې کو الله تعالی بالفرض دا فرشته را لېږلي هم وي نو یا خو به دا فرشته په خپل اصلي شکل کې وه کوم چې د فرشتې خپل اصلي شکل دی او یا به دا په د انسان په شکل کې دا فرشته راتلله نو که دا په خپل اصلي شکل کې فرشته راشي د انسان د رهنمایۍ دپاره نو دا د انسان په وس کې نه د انسان د دې شکل نشي برداشت کولی انسان کې الله تعالی هغه قوت او هغه طاقت نه دی اچولی چې دې د فرشتې لیدل برداشت کړي د فرشتې نه پیدا اخیستل نفع حاصلول دا خو لویه خبره ده خو دې د هغې شکل نشي برداشت کولی نو دویم صورت دا دی چې دا فرشته به الله تعالی په انساني شکل کې را لېږله نو که فرشته الله تعالی په انساني شکل کې را لېږله نو بیا هم د مشرکینو هغه اعتراض به باقي پاتې و هغوی به بیا هم چې دا خو انسان دی که نه مونږ ته خو انسان ښکاري که نه نو په اصلي شکل کې د فرشتې لیدل دا مشکل دی دا نشي کولی انسان او دویم صورت کو دا په انساني شکل کې دا فرشته راتلله د انسانانو د هدایت دپاره نو بیا به هم د دې کافرانو هغه اعتراض باقي و چې یاره دا خو انسان دی زمونږ په شان دی نو د دې وجې نه الله تعالی دلته کې جواب کوي چې وما ارسلنا قبلک موږ نه دي لېږلي قبلک مخکې له تانه نبی علیه السلام ته وشي دا مشرکین مکه خو دا اعتراض کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو بشر دی انسان دی زمونږ په شان دی نو د باندې څنګه وحی راځي د باندې څنګه جبرئیل علیه السلام راځي د هغې جواب الله تعالی وکړو چې دا څه نوې خبره نه ده د نبی علیه السلام نه مخکې چې څومره انبیاء علیهم السلام تیر شوي دي دا ټول انسانانو وما ارسلنا او موږ نه دي لېږلې قبلک ستانه وړاندې الا رجالا مگر سړیو
نو په ښځو کې هم الله تعالی پیغمبره نه ده رالیږلې، ټولې سړي رالیږلي دي. او سړي دا د انسان نوع ده، د انسان یو قسم دی، جنس دی، نوع ده د انسان سړي. نو سړی خو انسان دی که نه، فرشته خو نه وي. نو الله تعالی فرمایي چې موږ نه دي لیږلي قبله کستانه مخکې الا رجالا مگر سړي مو لیږلي دي، انسانان مو لیږلي دي. نوحي چې موږ وحي کوله الیهم هغوی ته، نوحي موږ وحي کوله الیهم هغوی طرف ته، یعنې هغه سړو طرف ته، هغه انسانانو طرف ته مو وحي کړې ده، هغه انسانان مو پیغمبران را لیږلي دي. او دوی ته وي که ستاسو چېرته شک او شبه وي نو فاسألو تاسو تپوس وکړئ ای مشرکین مکه اهل الذکر د اهل علمونه، د یهودیانو نه تپوس وکړئ، د اهل کتابو نه تپوس وکړئ چې ستاسو ته کوم پیغمبران راغلي نو دا فرشتې راغلي وي او که نه دا انسانان. او ستاسو نه مخکې چې کوم پیغمبران راغلي دي نو تورات، زبور، انجیل کې د هغې چې کوم ذکر موجود دی نو چې آیا هغه فرشتې راغلي وي او که هغه انسانان راغلي نو هغې به ستاسو دا اعتراض ده پکې، هغې به دوی چې دا انسانان راغلي زمونږ پیغمبران هم انسانانو، زمونږ نه وړاندې چې کوم پیغمبران تېر شوي دي نو هغه هم پیغمبرانو. نو فاسألو تاسو ته تپوس وکئ اهل الذکر د اهل علمونه، اهل علم به دغه وخت کې یهودیانو مدینه منوره کې د دغه یهودیانو نه تپوس وکئ، د اهل کتابو نه تپوس وکئ ان کنتم لا تعلمون کو چېرې تاسو نه پوهېږئ، تاسو سره علم نه وي. یعنې دا مسله هم راوځي چې چا سره علم نی نو دی د اهل علمو نه تپوس کولی شي، دی د علماو نه تپوس کولی شي. وما جعلناهم او الله تعالی فرمایي وما جعلناهم او موږ نه دي جوړ کړي د پیغمبرانو لره، موږ نه دي پیدا کړي دا پیغمبرانو لره جسدن د دې داسې جسم لا یاکلون الطعام چې دوی به نه خوري خوراک، چې دوی به نه کوي خوراک. یعنی د دې د جسمونه الله تعالی وي موږ داسې نه دي جوړ کړی چې دوی ته د خوراک حاجت نه پیښیږي، څنګه چې فرشتو ته د خوراک او څښاک حاجت نه پیښیږي. نو الله تعالی فرمایي چې د پیغمبرانو د جسمونه موږ د عامو انسانانو په شان جوړ کړي دي، اگر چې عامو انسانانو په شان نه دي خو په نوع او قسم کې د انسان قسم دی. نور خو وي چې خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی او نور ټول واړه صفات دي په رښتیا، د نبي سلام باره کې فرمایي چې ټول واړه صفات په رښتیا دي، نور صرف خدای یې مه ګڼه، خو دوی انسان. نو د دې وجې نه الله تعالی فرمایي چې وما جعلناهم موږ نه دي جوړ کړي د پیغمبرانو لره جسدن وجودونه د دوی، جسمونه د دوی داسې جسمونه لا یاکلون الطعام چې دوی نه خوري طعام. ځکه د کافرانو دا اعتراض و چې دا نبی علیه السلام خوراک کوي، دی خو څښاک کوي، دی څنګه پیغمبر دی؟ نو الله وایي د دې جسمونه موږ داسې نه دي جوړ کړي چې د خوراک حاجت نه پیښیږي، بلکې د خوراک څښاک حاجت ورته پیښیږي. وما کانو او نه دي دوی خالدین همیشه اوسېدونکي په ځمکه باندې، او داسې هم نه دي پیدا کړي چې په دې باندې به مرګ نه راځي، بلکې څنګه چې انسان ته د خوراک څښاک ضرورت پیښیږي دقسې یو پیغمبر ته د خوراک څښاک ضرورت پیښیږي. څنګه چې عام انسانان دا مړه کېږي په دې باندې مرګ راځي، دقه شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم او نور انبیاء علیهم السلام هغې باندې دنیایي مرګ راځي. ثم صدقناهم بیا الله فرمایي ثم صدقناهم بیا موږ رښتینو کړه دوی لره د پیغمبرانو لره الوعد وعده ده، د دې هغه وعده دوی سره چې کوم وعده موږ کړې وه هغه الله وایي موږ رښتینې کړه لکه کومه وعده وه. فانجیناهم پس بیا موږ نجات ورکو دوی ته، ومن او هغه چاته نشاء چې موږ غوښتل، یعنې پیغمبرانو ته مو نجات ورکو. دې سره الله تعالی وعده کړې وه چې تاسو له او ستاسو څومره ملګري دې له به نجات ورکو، او ستاسو څومره مخالفین وي هغې ته به عذاب ورکو، یا په دنیا کې یا په آخرت او دنیا دواړو کې. نو فانجیناهم الله موږ نجات ورکو دې پیغمبرانو ته، ومن او هغه چاته نشاء چې موږ غوښتل د دې چې کوم ملګري وو، واهلکنا المسرفین او موږ هلاک کړل د حد نه تېرېدونکو ته، چې کوم خلکو د حد نه تېرېدل اسراف یې کوو، انبیاء علیهم السلام ګستاخي کوله، هغې نه منل، د هغې پیغامات یې نه منل، نو الله تعالی وایي موږ هلاک کړل. لقد انزلنا په تحقیق سره موږ نازل کړي دي الیکم تاسو طرف ته کتابا کتاب یعنی قرآن فیه چې په هغې کې ذکرکم ذکر ستاسو دی. دلته کې د ذکر نه مراد عام ذکر نه دی، د ذکر نه مراد شرافت دی او عزت دی او عظمت دی.
ذکر نه مراد عظمت تی مرتبه ده اصل کې اهل مکه ته الله تعالی فرمایي چې لقد انزلنا په تحقیق سره موږ نازل کړی دی الیکم تاسو طرف ته کتابن دا کتاب یعنی قرآن فيه چې پدې کې ذکرکم او چتوال استاسو دی فيه ذکرکم پدې کې شرافت او عظمت استاسو دی افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ قرآن مجید دا خو په عربی ژبه کې نازل شوی دی نو د دې وجه نه الله تعالی فرمایي چې پدې قرآن کې ستاسو اوچتواله دی پدې کې ستاسو عظمت او ستاسو شرافت دی تاسو پدې باندې عقل او فکر کار نه کوي بس ده جی نو عزت باندې وایي جی او نور پیغمبر خو نه دی جی او جی نو ویل شي علما وایي علیه السلام ویل پای باندې سلامتی او جی وما ارسلنا او مونږ نه دي لېږلي قبلک ستانه وړاندې نور پیغمبران چې کوم مو لېږلي دي نو الا مگر رجالا سړي مونږ لېږلي دي نوحي چې مونږ وحي کوله الیهم هغوی ته فاسألو پس تاسو تپوس وکئ اهل الذکر د اهل علمنا ان کنتم لا تعلمون خو چېرې تاسو نه پوهېږئ وما جعلناهم او مونږ نه دي جوړ کړي دي پیغمبران مونږ نه دي جوړ کړي دي پیغمبرانو لره جسدن دسې وجودونه لا یاکلون الطعام چې دوی به نه خوري خوراک وما کانوا خالدین او نه به وي دوی همیشه دپاره په ځمکه باندې وما کانوا او نه به دوی خالدین همیشه دپاره یعنی وجود مو ورله داسې جوړ کړی دی چې په دې باندې به دنیوي فنا هم راځي او دې ته به د خوراک څښاک ضرورت هم پېښېږي ثم صدقناهم بیا مونږ رښتینې کړه دوی سره الوعد واده فانجیناهم واده کومه واده دا وه فانجیناهم چې مونږ نجات ورکو دوی ته ومن او هغه چاته نشاء چې مونږ غوښتل واهلکنا او مونږ هلاک کړل المسرفین د حد نه تېرېدونکي زیاتي کوونکي مو هلاک کړل لقد انزلنا په تحقیق سره مونږ نازل کړي دي الیکم تاسو طرف ته کتابن دا کتاب یعنی قرآن فیه چې په دې قرآن کې ذکرکم اوچتوالی دي ستاسو شرافت دي ستاسو عظمت دي ستاسو افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمته